خلق د مولیانو مخالفین شته خلق لګیا دي دی مولایانو څوک کړل مې ستا کور ته قرآن را دننه کدی وکړل دی علماو څوک کړل دا دومره بچي چې نن په قرآن د دې ژبې ګرځي دا د ملا کردار دی علماو څوک کړل هر کال په لکونو عالمان او حافظان او قاریان پیدا کېږي د عالمانو څوک کړل ستاسو لوڼو خویندو ته قرآن وښو زنانو ته دین وښو یعنی یقینو کې پخوا د ښځو له قرآن هم سم نه ورته خفه کېږو به نه مونږ ته پته سم مونځ هم ورله نه ورته دی زنانه وله او بیا دا بوډیګانې ښځې دا سکول کې چې کومو جینکو یا په کالج کې یا داسې د یو مجوید قاریې نه څه زده کړي بیا نه ده ګنې دا زړې بوډیګانې ښځې دې ولټوه زه اوس هم ته قرآن شریف واوروه غلط به وایي د علماو عزت وکړې د علماو احترام وکړې مدرسو سره مینه وکړې د مدرسو قدر وکړئ دا علما څه کوي تاسو نه څه غواړي ستاسو د الله د کتاب خدمت کوي د قرآن شریف او ستاسو بچی قرآن کے زیور سے آراستہ کر رہے ہیں آپ کے بچوں کی سینوں میں اللہ قرآن ڈالتا ہے آپ کے بچوں کے زبانوں کو اللہ کے قرآن پہ چلاتے ہیں آپ کے گھروں کو آپ کے بیٹوں کو بیٹیوں کو اللہ کا کتاب اندر ان کی سینوں میں اندر کرتے ہیں دادا علماء کار دینو نو چې څوک د الله د کتاب او د قرآن شریف خدمت کوي نو موږ مینه به کوو ورسره که نه خالص د الله د اخلاص دوی کې ډېر زیات دی قسم او چې کم انسان مخلص وي هغه سره الله مدد کوي چې کم انسان مخلص نه دی هغه سره د رب العالمین مدد نه بیا او چې کم سړی کې اخلاصي هغه سره الله مدد کوي دا مخلصین دي دا غریب لګیا دی او ستاسو په دې کلي په دې محله کې د قرآن خدمت کوي که دې نه کوي څوک یې د محلې نه خو نه شړي ته څومره محنت کوي غریب هر کار ما ته مینت بل ته مینت بل ته مینت دا چې نن یې تاسو راغونډ کړی دا څه لپاره پیسې د نه څه دپاره دې دپاره چې د دین څه خبرې وشي تاسو یې واورئ د الله د کتاب خبرې وشي او تاسو مونږ پې عمل وکړو نو زه خو د ګران قدر محترم مولانا قاری عتیق الرحمن صاحب دغه جذبه هغې ته زه خراج تحسین پیش کوم او دعا وله کوم زمونږ بچی دی زمونږ شاګرد دی زمونږ کشر دی دعا وله کوم چې الله د قرآن مزید خدمت د نصیب کړي او دا شته خدمت د قرآن شریف الله پاک په خپل دربار کې قبول او منظور کړي یو د قرآن خدمت زمونږ د دې دین په بزرګانو کې یو لوی عالم تیر شوی دی مولانا احمد علی لاهوري رحمت الله علیه په لاهور کې د هغه قبر دی چې ته لاهور ته لاړ شم نو زه ورشم د کراماتو خاوندو د کراماتو داسې د کراماتو خاوندو چې دا مشهوره خبره چې د کراماتو خاوند یو دل یو سړی ورته راغی وی حضرت ما جومات جوړ کړی دی او جومات کې لومبی مونځ به ته پړاوې دا ولي صاحب ډېره ښه چې لاړ هغه جومات ته جومات ډېر ښایسته جوړو دا ستاسو واقعي ښایسته جومات ډېر ښکلی جومات لاهوري صاحب چې وردن نه شو بہت مزیدار مسجد بہت خوبصورت بارونہ سیٹم خوشحال ہے بہت پیسہ لگایا ہے زبردست مسجد بنایا ہے کاش کے حرام پیسوں پہ نہ بنا ہو کاش چې په حرامو نه وي بس سیټم سرښکته او خلقو د مولیانو مخالفین شته یو سړي داسې ټونګه ورکړه وایي دقسې ملا راوله چې حرام خورې درته و یا تا په حرامو جوړ کړې سیټ وی میں سچ کہا حضرت بالکل سچ یہ میرے پاس سود کے کچھ رقم تھا کچھ پیسے تھے تو میں نے سوچا آیا مسجد آؤں اس سے مسجد بنانے اور صرف مجھے اور اللہ کو یہ پتہ ہے میرے بچوں بیٹوں اور بیوی کو بھی پتہ نہیں یہ تکشف ہے دا کله کله انسان ته کې غیب علم نه دی دا کله انسان ته الله وکړي لکه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په مدینه منوره کې ناست دی په منبر او یو
ډلې لېږلې د جهاد دپاره د کافرانو په مقابله کې او د هغې چې کوم کمانډر ان چیف و جرنیل و د هغه نوم ساریه و. اوس مدینه کې ناست دی په جومات کې او ناګهانه اواز یې ورکړ یا ساریتو الجبل الجبل، اے ساریہ غر نہ ځان ساته غر او پہاڑ سے ډر. دا خبره وکړه خلک حیران دي چې خدای دا اواز ساریه ته وکړه خو د یو میاشت په مزل لري څه چلو شو دا څنګه اواز کوي. چا وی سړی کمزور دی چا وی څه چل دی. څو میاشتې پس چې هغه لښکر راغی هغه کمانډر ان چیف چې هغه ساریه و چا دې تپوس وکړ خو صحابه هوښیار و هغه خبره یې نوټ کړه. یره په پلان کې وستا څه ناشنا مسله خو نه وه پېښه. وی ولې نه؟ وی په دقه ورځ دشمن سره مونږ لګیا یو دشمن مخکې دی مونږ ورپسې خو دشمن مونږ سره چل کړی نیم را سره ځان په جنګ کړی نیم د غر شاته و. دشمن دا سوچ کړی چې مونږ به ځان سره په جګړه کو او دا د غر طرف د لښکر به پرې راکوشي نو مونږ به موته راوګرځو مسلمانان به منځ کې ګیر مونږ خو شاته خیال نه دی. وی دې کې مې یو اواز واورېد چې ای ساریه غر ته ویریږه غر ته متوجه شه. وی چې اواز مې واورېده ما وی والله انه لصوت عمره قسم په خدای چې دا خو د عمر اواز دی چې غر ته مې وکتل لښکر را باندې را روان. وی دا ښه وه چې عمر اواز وکړو ما واورېد یعنې مونږ به برباد کړی. ناس مدینه کې د میاشتې په مزل لښکر ورته الله ښیي او چې اواز کوي اواز هم وررسېږي. کشف یو ځل لاہوری صاحب ته یو سړی راغی وی آپ کے پڑوس میں 2 بندے مرے ہیں جنازہ آپ پڑھائیں گے 2 کسمڑی جنازہ بتکے. لاہوری صاحب وی ایک جنت کو گیا ایک دوزخ کو. شاگردان وی تا صاحب تا تسوی دا دعوه خو حضور پاک هم نه ده کړی دا خو صحابه هم نه ده کړی دا تسوی بس وی میں نے کہا پوچھ لے دیتم کشف وی دا غیب علم جدا شي چې معلومات یې واغېستل یو کس اکسیډنټ کې مړ. حضور پاک فرمایي صاحب الحدم شهید. اکسیډنټ کې چې کم سړی مړ شو شهید او شهید به کوم خوا ځي جنت ته. او بل مړی ته پنده چولې وه تیزندي ځان یې په تیزندی وجلی نو چې ځان په تیزندی مړ کي کوم خوا به ځي دوزخ. دا د کشف خاوند. نو ما د علامه افغاني صاحب نه یو ځل تپوس وکړو مې دا د کشف وایي ډېر واقعه دا بالکل صاحب کشف مې دا ولې دغه زمانه کې خو ګڼ شمېر معلمان تېر شوي دي نو دا پکې د کشف مطلب دا پکې د کشف خاوند څنګه ما ته وې دا د قرآن خدمت په جیل کې او په ریل کې او په کور کې او په کوڅه کې د قرآن شریف خدمت کړی. حتی کې یو ځل پلیټ فارم باندې ولاړو ریل ګاډي ټیشن کې او ریل ته ختم او اخیری ریل و دې پسې بل ګاډی نو او خپې اوچته کړې ده یو خپې د هغه ریل په هغه پیدان وه او بله یې ورخېجوله او یو سړی آواز وکړي حضرت د قرآن شریف د یو ایت تپوس ته نه کړو واپس راکوش. شاګردان وی صاحب وی ګاډی درنه ځي بل ګاډی شته نه شپه به بیا په پاټلۍ کې او ګاډی په دې پلیټ فارم لاول رو روزي په روانه کې خلک ورخي پرېږده وه ګاډي ته خېجه هغه وی په دې پلیټ فارم په دې خاورو کې به شپه و پروانې د دې ګاډی په دې یخه یخنۍ کې به په دې خاورو سملم شپه به وکړم خو دې بچي د قرآن د آیت تپوس کړی دی چې ته د الله د قرآن د آیت وښیم او په دې یې پوهېږم. قسم دی زمارونو قبر نه به خوشبوین قرآن د الله خبرې دي او د الله کلام نو چې څوک د الله د کلام خدمت کوي زما د خبرو چې څوک خدمت کوي زه خوشحالېږم که نه خوشحالېږم چې زه ستا د خبرو صفت کوم ته به خوشحالېږي که به نه خوشحالېږي نو چې د الله د کلام د قرآن څوک صفت کوي او یا د قرآن خلکو ته ښیي نو الله به خوشحالېږي که به نه خوشحالېږي. نو رونو په شریکه به که خیري د الله د قرآن خدمت کوم